نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. دا فیضمتی پارا او سورہ نساء شپگم رکو شروع کی گی پینزم ختم شو. اللہ پاک دی کہ فرمائی دا مخ کے ندا خبر را روان دا چې خزو دا سوالو کو چیر دی سړو ته په مونږ باندې فضیلت حاصل لی او کاش چې مونږ هم سړی پیدا شوی وي. نو الله پاک د دې خبرو نه منې چې کوم څه تاسو په اختیار کې نه دی هغه د الله په اختیار کې دی. لہذا د داسې څیزونو تاسو سوالونه مه کوئ چې ځکه سړی پیدا وي نو زه به داسې وم، سړی وایي چې که زه ښځه پیدا وم نو زه به داسې وم. نه. او بل نور دغه خدای پاک بیان کړي چې بس کومو څیزونو کې د انسان وس کوشش رسی هغه اعمالو باندې ستاسو اصل کې د آخرت دارومدار دی. د آخرت دارومدار په هغه اعمالو باندې دی کوم چې ستاسو د لاسو خپونه صادریږي، د عملونو نه صادریږي. تاسو چې کوم عملونه کوئ که هغه ډېر بد صورته سړی دی خو ښکلی عمل کوي الله ته به هغه خوښ وي. چای هغه غلام ولی نه وي، هغه وینځه ولی نه وي، او که یو بل طرف ته بادشاه وي، وزیر وي، خو لیکن او ډېر خشتم وي او د الله خوښه اعمال نه کوي، جهنم والا اعمال کوي، جهنم ته به ځي. دا خو په دې باندې نه ده کړی. ځکه الله پاک فرمایل چې پرون آیاتونو کې الله پاک دا فرمایل چې یو خو د دې سوال مه کوئ او بل دا چې بیا الله پاک ټولو خلکو له حصې ورکړي. د ښځو خو دا حصې هم نه وي. پخوانو امتونو خلکو کافرانو او هر یو یعنی یو نه نصارو منلی نه یهودیانو منلی او نه مکی والا کافرانو منلی د ښځو ورسو حقوق چا نه منل. الله پاک دومره تاسو له حقوق درکړه په دې باندې خوشحاله شئ او نور ښه عملونه کوئ په دې به تاسو ته ډېر لوی اجر ملاوي. اوس الله پاک په دې کې بیا یو پیرا فرمایي چې الرجالو دا سړي چې دي قوامونه دا سرپرست دي، نگهبانان دي، مشران دي، د کور مشران دي که نه سړي علی النساء په ښځو باندې. یعنی د دې ښځو د بال بچو د مشري چې کوم ده دا د سړي وي او د دوی حفاظت او د دوی هر څه. ګوره که غله ډاکوان راشي نو ټول نه مخکې څوک د کټ نه ټوپ کوي؟ سړی ټوپ کوي که نه. چې هلکه دغه اسلحه راواله یا څه دغه راواله خپل تدبیر کوي. ماشومان ته وایي هلکه شابه تاسو ځایونه پټ کوي او هغه میدان ته وځي. دغه شانته کافرانو خلاف جهاد دی نو په هغې کې به هغه میدان ته وځي. ولې چې خپل سر یې مخکې کړي وي. او بیا هغه ځای نه چې دته څه یعنی هر قسم منافع میلاو شي یا مزدورۍ له دې وځي سار په غربو کې او په سرو لمبو کې او په ګرمۍ کې او په یخنۍ کې دې کارونه کودالی ووایي، بیلچۍ ووایي او قسمه قسم یعنی سخت کارونه دي په دنیا کې هغه ټولو کې او د شپې چې څه رزق وګټي دا وړي خپلو بچو ته یې واچوي. نو دې هر یو سیسته الله پاک نو الله پاک وایي چې دا نگهبانان دي ستاسو یعنی په تاسو باندې الله پاک مقرر کړي. بما فضل الله دا په دې وجه باندې فضل کړی دی الله پاک بعضهم علی بعض
بعض نه په بازو باندې پتا شو کې دا د الله خوخره چې څوک څنګه پیدا کوي څوک سره پیدا کوي څوک جنې پیدا کوي دا چا په اختیار کې خود نه کوي وبما انفقوا من اموالهم او بل یو دا وجم یو خدای الله پاک یعنی مرضی داسې ده دویم نمبر دا چې دوی ګوره په تاسو باندې مالونه خرج کوي مطلب یې سونه موږ په بار ملکونو کې تیر کی یا دلته مزدوریو کې پیسې را جمع کی نو بیا خزل محرم ورکی او سامانونه ولو کی او بیا چې کوم دی نو وادو کی خزه خو پیسې نه لګی کنه دا خو د هندوانو دا رواج دی چې مطلب دا دلته دا داجونه ماجونه او دا سيزونه دلته کې اوس راغله کني په خوانو خلکو خو بلویانو سره بدونه کسبه واسو یو کټ پوزي او دا سبه او کني دومره سامانونه او چانو کو کنه نظر تک الله پاک دا فرمایل چې یعنی دې تاسو باندې خپل مالونه خرج کړئ په مزدوري او په سخت مزدوري کې او ما تاسو ته چې په تکلیفاتو باندې مال وګټي او تاسو د پرشپي خوراک وروړي فروټ دل وروړي قسمه قسم چې دا غزر ته سنځدو یا کور تروړي ځان سره غوټه موټه وروړي چې را زما بچي او کور والو خوري او بیا په خپل عمل سره خیال دې کړه هر سره دا څه کوي کړه کوي انځل تک الله پاک دا فرمایي په تاسو باندې مالونه خپل نفقای دا اوس خود تخلاف فالصالحات نو بس نیکی خزی چې کمیدی کنه قانتات چې هغه اطاعت کوونکی وي د خاوندانو اطاعت گزار خزی چې کوي حافظات او بل حفاظت کوونکی وي د خپل جسمونو د شرمګاهونو د عزتونو د خاوند د عزت هم خیال ساتي د خپل عزت هم خیال ساتي دا دوه خبرې چې کوم دینو دا ډېری کیږي للغیب یعنی په غیر حاضره د خاون کې کاغه په بار باندې کی وی کاغه چرته دروازه مطلب مزدوري لاله شي او کاغه چرته هفته پس راځي او کبياش پس راځي او کال پس راځي خدا خپل د الله فرمانبرداریم کوي او د خاون فرمانبرداریم کوي او دې سره سره چې کوم دې د خپل نفس حفاظت هم کوي د بدو کارونو ځان منه ساتي او بیا الله پاک فرمایي چې بما حفظ الله بدی وجه باندې چې محفوظ جوړ کړی دی الله پاک دای لرا محفوظ جوړ کړی ځکه دای په کورونو کې بند دي کنه د دې لپاره چې خځه ګوره بازار ته یو ځای بل ځای تروځي نمایش ته جوړ شو د خلکو زړونو کې خیری پیدا شي او غلطو کارونو طرف ته راغب کیږي او بیا دیتم یعنی مطلب دا چې وسوسه شیطان اچي لہذا دای چې کوم دین ګوره دای د لپاره کور چې کوم دی نو الله پاک هغه د حفاظت دې ګرځول لري چې دای به اواره ګرځي فزول اواره ګرځي بنه کوي او کډیر سخت ضرورت شو خاوند کورنی وی بچی نیوي نو دا په پرده کې چې کوم دی لاړ شي یو سودار دکان نه وروړي خو دکاندار سره زیات خبره اترې نه کوي بس دا پلان کې شیرا کو بس سوره پیسې شو پیسې والو بس دا نه چې داسې چلولوي کیږي ور سره شروع کی او دا خره او دا خراب دی او تاسو ډیر خصيونه خرڅو یا څه قبر جوړه نه پردو نامحرم سره یعنی بس خبرې مکو بس سودا دی کو بس در راځه ځکه چې الله پاک دا فرمایي چې حفظ الله د دې په ذکر کې الله پاک تاسو زیات خدي ګورئ دا شرمساری وي دای کی را خپل نفس د حفاظت هغه ماده پراته وي د سړو په نسبت باندې یعنی خود کې دا ماده ډیره زیاته را دا به شرم سری خو ډیر زیات ګرځي کنه او خزه به شرم ډیره کمی وي اکثر خود کې شرم او حیا ډیره زیاته وي نو دا الله پاک د دې پر زړونو کې او په دماغونو کې د حفاظت د ماده خدا دام د الله یو فضل له نو بیا الله پاک دا فرمایي ولاتی د دین علاوه اوس هغه خزي تخافونا چې اندیشه وي تاسو سره دی یریږي تاسو نشوزغن دا غي د نافرمانه نه بعض خزي داسې وي چې به سره وي دا غي د نافرمانه نه یریږي تاسو فعزوهن نو نصیحت کوي دیتا په نصیحت په کې نه چې ګوره دا سم کو په دې مالم غو سره راځي
او داسې کارونه ته کوې نو بیا خامخا زما او ستا تعلق به پې خرابېږي د بچو زندګي مو دا داسې اخوا دې یعنې هغه ښه په کلار باندې پې کا دا نه چې بس مخې سره پې راباندې کا ګوره الله پاک طریقه خولې اولې څه ویلي دي فعیزوهن نصیحت ورته وکړه ورېږه که نه نو دا یې خدای پاک چې څه بیانوي هغې ته غوږ کښېږده که نه هر شي درته بیان کړي دي مونږ خو مخې سره ته ډز وباسو که نه پړک ته وباسو که نه لته ورکوو که نه داسې نه دي په کار که نه وهجروهن بیا په نصیحت دې ورته وکړو بیا یې ورته څو ورځې انتظار وکړو چېرې دا وپوه شي بیا دې ورته وکړو بیا دې ورته وکړو خو دا بیا هم په لار کېږي نه وهجروهن فی المضاجع نو بیا پرېږدئ دی یوازې یعنې مه یو ځای کېږئ ورسره کټونه تې خپل بیل کوي بشتاره تې خپله بیله کوي بس چای روټۍ راته کېښو چای روټۍ وخوړه او بس روان شو بس کیسه خبره ختمه یعنې مطلب دا دی چې نزدېکت ورته مه کوه چې اصیله ښه دی یا په دې خبره باندې پوه شي چې دا خاوند مې خفه دی لہذا هغه بیا خاوند له رانږدو شي او هغه راضي را راضي کړي خو دا خو د ښې ښځې کار دی چې هغه په دومره خبره هم پوه شو دا دویم سټپ دی ښه څنګه چې ته وایې چې نصیحتونه مني نو څه چل به کوې بیا به دا کار کوې کټونه به بسترې به تې خپلې بیلې کوي ټیک شوه دریم الله پاک فرمایي وضربوهن که په دې باندې هم پوه نه شو نو بیا تې پړک نیم ویستې شي علماو دا لیکلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې په مخ به ته بالکل پړک نه وباسي په مخ به ته بالکل پړک نه وباسي او دویم نمبر داسې وهل ټکول به نه کوي چې یا د هغې هډوکې مات شي یا په هغې باندې نښې جوړې شي د وهلو د چوکې د بانس د کوتک که نه نښې پرې جوړې کړي وایي سر او خپې یې پرې مات کړ نو سر او خپې خو نه دي ماتول که نه ګوره الله پاک فرمایي چې بس د زورنې په تور باندې یو ګزار څپېړه نیمه ورکړه خو هغه هم په مخ باندې نه که نه نو فإن اطعنا که چېرې بیا هم دی تابعداري وکړه لکه په هغې باندې پوه شو یرندوکې وه او په زړه کې یره راغه ما ته وګوره چې کومه ښځه یرندي کړي هغه پر هغه لږ غوندې سوک څپېړه باندې هم پوه شي بس هغه بیا پوه شي که نه دلته کې الله پاک اوس بیا فرمایي چې فإن اطعنا که چېرې دی بیا ستاسو تابعداري شروع کړي د درې واړو سټپو کې په کوم سټپ تم باندې یعنې ورېږه که نه نو ستاسو تابعداري شو اطعنکم لکه ستاسو تابعداري شو که نه اطاعت شروع کړو فلا تبغوا علیهن سبیلا نو بیا ملټوئ یعنی په دی باندې بله لار زیاتې په بیا مه کوئ چې خامخا بس هر وخت ورته بد رد کنځل وینا او سپک ویل پلار او نیکه او وروڼه او ټول ټبر ولستی خو خود رېږه که نه نو هغه خدای پاک نه چې وایي که وایي هغه تابعداري شروع کړي که نه ته اوس بیا خبره کوې نو لږ وخت خو کېده که نه مخکې الله پاک فرمایي که نه نه دا یوه نیوه داسې ټولې خو داسې نه دي ټولې څنګه داسې ته ما ته وښایه په هر کور کې دا مسله خو نشته دا یو نیم داسې بدقسمته کور ان الله بشک الله چې کان علیا کبیرا هغه علی شان دی او ډیر لوی دی هغه د عرش نه ډیر اوچت دی تاسو ډیر زیات تکبر مه کوئ تاسو د الله پاک دا لږه بړایي درکړې ده نو په دې ډېر غرور او تکبر مه کوئ چې هغې ته بیا ډېر سپک ګورئ ګوره دلته کې الله پاک دلته کې دا تاسو ته وفرمایل چې دا نه چې بیا هغه ته سپکه ګڼئ هم د چا لور ده که نه نو ځکه چې که تا سپکه وګڼله نو بیا به تا سپک ګڼي نو دې دپاره هغې ته درانه ګوره چې دا ستا بیبي ده د عزت په نظر ورته ګوره چې دا ستا د وړو مور ده چې ته د هغې به عزتي کوې هر وخت یې سپکوې نو بیا به د هغه به اولاد په مخ کې یا که په کور کې نور څوک وي یعنې نور لونداریانې وغیره دي نو هغې ته به بیا دا څنګه سپکه به راځي راځي به که نه به راځي چې ته یې په خپله سپکې دلته کې الله پاک اوس فرمایي وان خفتم د دې نه پس هم که چې تاسو یریږئ شقاق بینهما د ناچاکۍ د ښځې او د سړي په منځ کې
بیا دې درې واړو طریقو سره هغه ټیک نشوه بیا بس شروع کوي فبعثوا حکما نو بیا مقرر کوي ثالث من اهله داغي د اهلنا د خاندان نه د سړي د خاندان نه د چا د خاندان نه د سړي د خاندان نه وحکما من اهلها او یو حکم فیصله کوونکې د ښځې د طرف د خاندان نه د دواړو خاندانونو نه به یو کس مقرر کوي ان یرید اصلاحا خدا خبره ده که چېرې دا دواړه غواړي اصلاح یوفق الله بینهما نو بیا به موافقت راولي الله پاک د دې دواړو په منځ کې علماء په دې کې ډېر لوی تفسیر کړی دی چې هر سړی به حکم نه جوړوي چې بس پټکې والی او بس مشر دی او بس حکم جوړ کړي تاسو وګورئ چې دې څه په خبره اتره باندې پیږي او کنه بس ډوډۍ غلط دی او بس چې څه خبره کوي او بس نه منم چې څه خبره کوي او نه منم نو دا سړی به مشر نه جوړوي مشر به هغه سړی جوړوي چې تاسو په خاندان کې وګورئ چې دې د دې دواړو خاندانونو په خپل منځ کې روغ راوستونکی دی د ده په زړه کې یو درد شته دا نه چې ورته هغه دله مصیبت جوړ کړي او جګړه دله جوړه کړي وایي ځای نه کېږي یار دا روغې موغې بس لرې کېږي ځای تیز سړی به نه مقرروي داسې سړی به مقرروي چې په خبره پوهېږي دای خبره موري ستا خبره موري هغه بل هم د هغې خبره موري او دای خبره موري اوس حکم دپاره الله پاک دا فرمایلی دي چې حکم څنګه پکار دی هغه چې کم تاسو حکم مقرروي نو هغه له به اختیار ورکوي د علي صاحب په وخت کې حضرت علي رضی الله تعالی عنه په وخت کې داسې کار وشو چې یو معامله داسې پیښه شو نو هغه ښځې والا ته وایي چې دله تاسو اجازت ورکړئ چې د څه فیصله مو کړو هغه فیصله به مونږ ته منظوره وي نو ښځې دا ووایي که د زما د خواهش مطابق فیصله وکړو که زما د خواهش نه خلاف فیصله وکړو زما ته منظوره ده سړي پکې دا ووایي چې نه که چېرې زه د بیلولو کوشش وکړو نو ما ته نامنظوره ده او خیر دی چې څه تاوان نقصان څه په ما باندې ګزارې کېږي خو دا موافقت دې دی راولي علي صاحب ورته چې دا ته به حکم له پوره اختیار ورکړې چې تاسو فیصله وکړو نو دا ما ته منظوره وي هله به بیا دې دا کوي چې دې دلته اختیار نه ورکړي نو ته دې فیصله څه کوي بیا خو بس ته به منم او زه به نه منم نه اول ته ووایه چې زه به منم هر څه فیصله چې وشوه نو اول د حکم په جوړولو کې د احتیاط کول پکار دی چې یاره دې په خبره په فیصلو پوهېږي که نه پوهېږي او بله دا ده چې دې په سمه او په غلطه لار پوهېږي او که نه پوهېږي بل د ده په دې زړه کې څه درد او دغه شته چې دوی دا دواړه خاندانونه یو ځای کې د دواړو دا خواهش دی او که نه د یو پکې داسې خواهش دی نو بیا خبره نه سمېږي نو لهذا حکم مقرر شو بیا به هغوی له اختیار ورکوي چې کله ما اختیار ورکړو بیا د خدای نه سوال به کوي چې یا الله که دواړه طرفین دا سوال کوي چې یا الله ته اوس موافقت پیدا کړي نو خدای پاک به موافقت پیدا کړي اوس پوه شئ تاسو په دې خبره باندې نو دلته کې الله پاک اوس دا وفرمایل چې ان الله کان علیما خبیرا بشک الله پاک د هر چا د زړونو نه خبردار دی او هر څه ورته پته ده د حکم هم ورته پته ده او د دې ښځې او سړي او د خاندانونو ټول ورته پته ده چې دوی په زړه کې یو بل ته بغض خو نشته که نه ځکه چې بغض په حالت کې بیا او د حسد په حالت کې بیا روغوالی نه راځي چې حسد بغض نی مینه محبت سره او په دغه سره جوړول غواړي څوک د هغه راغلی صدق الله العظیم الله پاک دې مونږ ټول
په خپل کلام باندې دا عمل توفیق راکړي. الله سبحانه و تعالی دې زمونږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظور کړي او زمونږ ستاسو کې او څومره مؤمنان مسلمانانو کې څومره بیماران دي شفایاب دي کې الله پاک او څومره قرضداران د قرضونو نه اخلاص کړي. چا څه حاجتونه دي یا الله تېر خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي او یا الله څومره زمونږ آبا او اجداد وفات شوي دی ټولو مغفرت وکړي. په آخر کې زمونږ هم دا راتلونکي منزلونه آسان کړي او دا کلمه مو نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.